بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل مردان ټول اوسېدونکي څونه چې دي، خصوصا زموږ چې څونه تاجران دي، رونه زموږ ټرانسپورټران دي، دې ته زما د درخواست دی چې 2 کاله مخکې په 8 فروری باندې په دې ملک کې کومه په ووټ باندې ډاکا چولې شوې وه، او هغه ووټ یو بنیادي حق دی. په جمهوریت کې عوام سره، عام سړي سره دغه یو اختیار دی، او دغه د هغه حقیقي معنو کې چې هغه استعمالولی شي. او په ټول پاکستان کې تاسو وکتل چې په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې چې دا کومه داندلي وشوه او د هغې په ذریعه باندې دا کوم حکومت راغی، نو هغه حکومت اوس لګیا دی قوانین جوړوي. د هغه قوانین په ذریعه باندې عدلیه کنټرول کړه، میډیا یې کنټرول کړه، او دا ملک چې کوم غلط ډایرکشن کې روان دی، دا تاسو ګورئ تماکي دي، بدامني ده، بېروزګاري ده. د دې واحد حل دا دی چې انشاءالله تعالی تاسو به سبا موږ سره تعاون کوئ، او چې څونه تاجران دي، ټرانسپورټران دي، سبا تاسو خپل کاروبار بند وساتئ. او اپیل دی تاسو ته، او زموږ د تحریک انصاف چې څونه ملګري دي هغوی به 2 بجې 3 بجې چې کوم ځای کې مردان کې پروګرامونه ورکړي دي، چېرته مشل بردار جلوس دی، چېرته د پریس کلب پورې واک دی، په هغې کې ضرور تاسو خامخا پارټیسپیشن وکړئ، ځکه چې دا یوازې د عمران خان خبره نه ده، نه دا یوازې د تحریک انصاف خبره ده، دا د دې ملک خبره ده، دا د دې ملک د مستقبل خبره ده، زموږ د راروان نسل خبره ده چې تر کومې پورې حقیقي نمایندګان چې عوام چاله ووټ ورکړي او هغه خلک اقتدار کې راشي او هغه خلک فیصلې کوي، هغه خلک لګیا یې خپل چې د خپلو خلکو دپاره صحیح معنو کې ریپرزنټیشن کوي، تر کومې پورې چې دا نی شوی، نو تر هغې پورې د دې ملک مسلې نه حل کېږي. مهرباني.